الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سورة المجادلة اتپنځوستم سورت ته پس د سورة الحدید نا او نزولن دا سورت یوسل پنځم ده پس د منافقون نازل شوه ده. ربط او تعلقی مخی سورت سره ده. سورة الحدید کی ترغیب و جہاد و انفاق تا مجاہد یأتی به الاصلاح، جہاد کوئی اصلاح پی رازی. دی صورت کی آغا امور ذکر گئی چا آغا سبب دا فساد دی. یالتا بیان دا دو ڈلو پا جہاد کی دلتا اس مثال دا غی ذکر گئی چا حزب اللہ و حزب الشیطان. مخی کے بیان دا رد بدعاتو اس دے رد رسم باطل. دعوت صورت جہاد او رد رسوماتی باطلو او زورنا دا پارا دا آغا چاچی دا اللہ پا احکاماتو کی سستی کئی. حاصل صورت رد رسم باطل لے او بیان دا کپارے دے او رد دے پا آغا دریقی پا جرگی باندی او دارنگی قواعد دی درے قواعد او دریز اللفظ دا زجر دا منافقان. قد سمع اللہ سمعا پمانا دا قبولیت سر یا رازی لکا سمع اللہ ولمن حمدہ کی چرازی یادا دا پمانا دا اوریدلو. قد سمع اللہ یقینا قبول اکڑا اللہ تعالی یا وورد اللہ قول اللتی وینا دا اغی زنانا تجادلو کا چه باسی کوتا سرا پی زوجیا پا بارد اخپل خاون کی و تشتکی الاللہ پریاد کو اللہ تا. نو الفاظ چون که د زهارو کله کله دسی زمون فقها ذکر کی کله کله الفاظ د زهاری صریح په زهار کی کله صریح په طلاقی او داغي سره زهار ملګری شي بیګای او ملګری ټلیفون کو ولکه درې او ته یو وای کنه او داغه اعلانم لګ دی طرف ته نو ماته سړی 1 2 3 ویلې دي او به ویلې داغي نه با چې را غي وته ویلې چې بای ته ستا په قسم زمون یقین نشته ره پتا باندې زمون د غلاس ده دعوه ده نو ته بالکل 1 2 3 نو د ویلې چې 1 2 3 او زه به خور ساتم. صحیح ده نو ما ورته بس ورته وای چې د اختر نمخ کې مخ کې د خزین اخلاص شوی بس ته تاسو معنا کړو چې څو کما نو ما ورته بس دغه قصه ضروره دی کې حصور نور نه کیږي نو سو وایو مونږه د اسلام خبره ده دغه چې د اغلا ما کړی ده او هغه وخت کې مې دا خبره کړی ده او وسو مې توبه په دې رمضان کې استلې ده نو وس بس کیږي غلا خو ما کړی واسه په دروغ باندې ما طلاق ورزوري یا قسم مې کو کنه نو کو په دروغ قسم کړی وای داغه خو حل وو حالي وو زکه چې بس مطلب دار چې ګناه و چې بس دغه به کوي زکه چې یمین غموس کنه توبه استغفار به غختله خبره به ختمه شوه. خو اوس خو تا د سیس دغه کړه وغي د بلا زامنو په دې سیس کې راوسته چې اوس کاروان اوس کده د اخذ پریدین او اغلا په داسې ثابتېږي اوس شی بل طرف تمزی اوس کنه. خو بهر حال جاہلیت په زمانه کې زهار چې دین دا طلاق ناغرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله پیغمبر اعظم واړه بچی دي او کچرتا دا واړه بچی وشته ته پریدما نو دا ضایع کیږي ځکه سړی د بچو تربیت دسی نشي کولای څنګه چې خزه کوي. د خزه او د سړی ډېر فرق دی کنه او خزه د بهر کار نشي کولای څنګه چې سړی کوي دار چې خپل فلسفي دي کارونه دي پښوی ټوکړ دی وس پټی ته تل ها او دا خزه تل کنه او سړی ته د کور کارواله کړي دا هغه ته چې لاول خو د پای پاخه کی او بیا خونن جران د نشته دین غنم بپا تنور دغه څو ته وي کندور ته وي یا دا اوس چې کوم څو ته وي دا بلا شعر دا اوس چې کې دانه چې مړه خامبا د
د خمبې هغه مورۍ را کولو کړې ده نو بوجۍ خو ته ډکه کړې ده خو بیا وله د بندولو چل چې اوس یې څنګه بنده کړم ایسته ورته سر ایښودی دی بس په سجده شوی دی ارې ښځه غریبه وایي چې ما پسې به د 10 بجو چې راشي پلان به راشي هغه سړی هغې ته په سجده ته وغواړه او په هغې باندې کېنوله چا ورته وویل که ته خو بادشاه یې او داسې معمولي زنانه ته راکوشي بوډۍ غوندې وایي تا ته څه پته ده دا کومه زنانه ده دا هغه زنانه ده چې دې پریاد په ځمکه هر څوک دی چې دې ته به نه راکوزېږي قد سمع الله قول التي یقینا اوریدلی و الله تعالی وینا د هغې زنانه تجادلک چې باسې کو تا سره فی زوجها په باره د خاوند کې وتشتکی الی الله فریاد کو الله ته والله یسمع تحاورکما الله اوریدلی ستاسو خبرې اترې ان الله سمیع بصیر یقینا الله دې اوریدونکی او لیدونکی رد رسم باطل چې دا غي په جاهلیت کې دا رسم او چې دا به طلاق ویلې شو چې دا طلاق دی الذين يظاهرون منكم هغه کسان چې زهار وکړي ستاسو نه من نسائهم د خپلو زنانو نه په دریو طریقو باندې رد دی زهار وی تشبیه المنکوحه بالمحرمه سره چې تا باندې همیشه د پاره ست حرام ده لکه ښځې ته ووایي چې ته زما د خور په شانتي ته داسې حرامې په ما لکه څنګه چې خور یا ته داسې حرامې په ما لکه څنګه چې مور یا بله یو زنانه د ترور د ماسی د وغیره دا په سړي همیشه د پاره سړي حرامې دي د هغې سره نکاح همیشه د پاره حرامه ده نو د دغې سره تشبیه ورکول دې ته زهار وایي هغه کسان چې زهار وکړي ستاسو نه د خپلو زنانو نه نو ماهن او امهاتهم دا دی چې ته ورته مور وې ته ورته خور وې خو دا نه ستا خور ده او نه ستا مور ده بلکې ستا څه ده کور والا ده ماهن امهاتهم نه دي دا میندې د دی یعنی په خولې ویلو سره دا مور نه جوړیږي په خولې ویلو سره دا خور نه جوړیږي دا خو ستاسې ګاډرو چې ودې خېجو سورۃ الاحزاب کې تیر شوی چې څنګه ښځې ته مور ویل په دې سره مور کېږي نه دقسې غیر الہ ته الہ ویل په دې سره الہ کېږي نه دغسې پردي بچي ته بچی ویل په دې سره بچی کېږي نه نو غیر الہ ته الہ ویل الہ کېږي نه الذي ماهن امهاتهم یورد ندی دا حقیقي میندې د دی ولې ان امهاتهم ندی میندې د دی الا اللائي ولدنهم مگر هغه زنانه دی چې دوی یې زیږولي دي ته چې د چا نه پیدا یې نو هغه د مور ده دا خو مور ستا نه ده دویم وانهم ليقولون منکرا من القول یقینا دی خامخا وایي ناشنا د وینا نه دا خو ناکاره خبره کوي بده خبره کوي خولې خرابه ده غلطه خبره کړله علاج ولا وس پکار دی بیا به احتیاط کوي ښه وزورا او دریم رد دا دی چې دروغې ویلي دي ځکه دا خو خور نه ده دا یې مور نه ده او دروغې ویلي دي نو چې دروغ یې ویل نو دله و سزا پکار ده او سزا دا د رستو را روانه ده وان الله لعفو غفور یقینا الله معافي کوونکی دی بخښونکی دی والذین کسان چې زیار وکړي د خپلو زنانو نه ثم یعودون لما قالوا بیا را واپس کېږي لما قالوا لنقض ما قالوا د پاره د ماتولو د هغه چې دی ویلي کومه خبره کړې ده هغه اوس ماتئ نو په تحریر رقبة من قبل ان یتماسا ازادول د غلام دی مخکې د مسې کولو نه د نزدېکت د زنانه نه مخکې به دی څه کوي غلام ازادوي نو چې غلام یې ازاد کړ نو ښځه به ښځه شي طلاقه پې نه ده ټیک ده یو کفاره دا شوله دا اولنی نمبر کې ده ذالکم توعظون به دا تاسو له نصیحت درکولی شي په دې سره چې د دې نه نصیحت والا بیا داسې خبرې مه کوه چې پیسې د غېډېرې ولګي نو بیا به ته پته ولګي چې دا مې زه ګل خوړلي دي پوه شوې که نه الله پاغه چې تاسو کوي خبردار دی دویم فمن لم یجد د چا چې وس نه رسی غلام نشي آزادولی نو پس یا مشهرین متتابعین روجه بنیسي 2 میاشتې یو بل پسې پر لپسې به 2 میاشتې روجه نیسي نو چې 2 میاشتې روجه سړی ونیسي د دغې خبرې د وجې نه نو سبا له به دی بیا ډېر احتیاط کوي خبره به په اوداسه کوي بیا
خبره به او داسې کې ما تاسو ته ویلي ولته کفاره کې چې ډریور هغه نه چې قتل وشو نو دې ته قتل خطا وایي سه بس او ته وایي قتل خطا وته وایي او قتل خطا کې یو د بندګانو حق دی نو هغې له خو به سلو خان ورکوي څو سلو خان یا 1000 دیناره یا 10,000 دراهم دا به ورکوي خو د الله حق پکې څو 2 میاشتې پرله پسې روژه به نیسي نو تاسو ته ما ویلو چې موټر سایکل باندې دې څوک وو که نه او په یو پایه کړی دی او سړی دی وو نو چې 2 میاشتې روژه دې ونیوله نو بله ورځې بیا ته په یو پایه کې بیا چې هغه ځای کې څاروی ماشوم را رواني نو ته به دې ځای کې بریک نیسي چې لکه پوه شوې که نه بیا 2 میاشتې روژه څوک نیسي هسې ګپ خو نه دی نو دا ډریورانو ته اسانه شوې ده هغه سړی ووایه نو دغه یو خو روغه موغه وشي یا یې څوک ماف کړي یا هر څه چلچي وشي که نه خو بل طرف ته چې کم دی نو هغه 2 میاشتې روژه پکې د سره څوک یادوي نیسي تاسو ته ما ویلي غالبا زما را طرز وایي و ماشومو نو هغه چې کم دی نو ګاډي والا والی د مور سره لاس کې و خو بس چې ګاډی وله رارسېدلی دی جو ده ورته ور ټوپوالي دي د مور د لاس نه نو بس هغه غریب چې بریک رانیو نو هغې چېرته ډېر لرې ځان سره سولم او مور یې یو خلص مې واورېدو بیا مې څه لیدلي م نه هغه په هغه هوا کې دې ساتلی وه نو زما تره ورته ویې بس د الله د رضا دپاره معاف یی که نه نو بیا چې هغه جرګه مرګه جوړه شو د هغې خبره ختمېدله نو هغې ورسره سا خوا دې خوا راولي نو زما زه نه وم هغه ځای کې ما بیا مشرانو ته هم ویلم نو دوی پکې ناستو ټول نو مولیان هم پکې راغلي وو چېرې زه خیر دی زمونږ تسلي نه کېږي او دا ډبه ده او 2-3 دړۍ وریجې دي او پلانې دی او دا دی او هغه دی او دا والی او پلانې که نه هغه کور ته دننه کړي نو بار یې چاله ورکړي چې دا خو ما تاسو ما ته نور غم سیوا کوئ بس زما زوی تاسو پیژاندو زه تاسو پیژنم او بس قدرتی مسله وراله زما را طرف نه معافي بس مطلب دا دی د الله د رضا دپاره ما معاف کړی خو بهرحال چې دا څیز را پسې تړی نو دا خبره ټیک نه ده بیا یې ما ته خبره وکړه وایي داسې قصه وه نو ما ورته داسې کار دی مشران تاسو یئ خو دې ځای کې په دې مسلو زه پوهېدم مې ما ته مې ویلي که نه زه به لږ درغلی وم وی مولیان پکې ناستو مې دا ټول مولیان دله ما ډیته کول پوه شوې که نه ویل څنګه نو ما ورته د الله بندګانو دې ته قتل خطا وایي چې ته په ما پسې دغه 15 دړۍ وریجې او یو ډبه او دا کیسې پیسې راوړې نو بیا چې دې باندې مې شرمې نو بیا سم شرم ښه دی صحیح ده که نه مې چې بیا خو سم ځای ته رسېدلي وی که نه د الله بندګانو زه راته وایم چې د الله د رضا دپاره معافې بس خبره ختمه که نه ما ولې شرمې نو راخوا دی خوا زما په ثواب کې ولې نقصان راولي بس خبره ختمه شوې ده اوس چې ته بیا ما نه پرېږدې او په دې څیز باندې ما دغه کې نو بیا دې مولیانو ته مې چې را میدان ته کېږئ تاسو د قتل خطا دیت ویلی دی که نه هم دی ویلی پوه شوې بیا به هغه څیز کوو بیا به سم څیز کوو د 100 خانو قیمت دې دی راودنګئ چې پته یې ولګي خیال دې دی که نه یا دې د 1000 دینارو د 10,000 دراهمو قیمت څه دی هغه دا راوړي مې تاسو مشرانی خو په دې بعضې ځایونو کې زه ښېمه تاسو نه پوه شوې مې د دې نه ویل مولیان پکې ناستو مې دا ټول مولیان زه به ورسره پوه شوی یم تاسو بېغمه شئ او ما ته معلوم و چې هغه د هغه علاقې قاضي صاحب و نور پته نه لګي چې علم به ورساو که نه به خلک غلطې فیصلې به ټول عمر کولې په قاضي صاحب مشهور او زما خلاف هم ډېر زیات نو مې دې ځای کې ماله دغه را کړی نو ډېر خوند به یې کړی زمونږ د درس خلاف و که نه زمونږ خو نور په څه خلافي خلق و په دې خبرو خلافي نو اورې نو بهرحال ما ورته ما ته به هم ویلي وي نو زه به هم کېنولی وم په دې څیز کې نیله به هم کار برابر کړی د الله بندګانو الله نو چې دی 2 میاشتې روژه ونیسي نو سبا له به دی خوله دی چې خبره کوي نو په اوداسه به یې کوي بیا اودسه به خبرې هم نه کوي بیا ځکه ډېره ګرانه ده صاحب 2 میاشتې روژه او پرله پسې که پکې بیمار شو چوټي پې راله بیا د سره په بوزه کې به نیسي خو روژه کې خو روژه اسانه وي ځکه ټول خلک هغه علما وایي البلوا اذا عمت سهلت مصیبت چې کله عام شي نو اسان شي
اوس فرسړې روزه ده کنه نو ار چاته اسانه ده او دا خو ال ګرانه ده چې په بازار کې او پرده کې خلک خوراکونه کوي او تاخله تک ورې چي اچولي من قبل ایت ما سامخ کې د مسکولنا او درې مکه پارا دادا کدا یوس نه د روزه طاقت نه په مال لم یستطيع د چا چې طاقت نه نو پایتا مسیتین مسکینا خوراک باور کوي شپېتو غریبانو ته شپېته کسان به مړی د زګفته ها یو وخت نه دو وخت غرمه او ماخام به شپېته غریبانان مړی سي ٹھیک ده ذالک ذالتو منو بالله دیر پاره چې تاسو ایمان اورئ په الله باندې او پر رسول باندې دا دی د الله احکامات الله د پاره د کافرانو عذاب دردناک دی وې دا حکم تاسو له اسانی ده ولې که وس الله د سی ویلو چې تا دا خبره وکړه او ځکه خزه د باندې طلاق شوا نو ګران وکنه وا پوښوي کنه ابي ازان لا خبره چې په قاضي ذکر کوي چې کله کله بیا به دغه تا ګوري کنه سیاق سباق ته به ګوري د سړي خبرو ته به ګوري کله کله سړی ویره چې کنه غوسه منو پزان پوی نشو منو ځکه مې ورکله طلاق الکنو دا خو یې د غوسه شي دا غوسه په غب شپ کې نو ورکه هغه جدا مسله چې په غب کې غلط شنو خبره ورانه شو ثلاث جدهن جد نبی رسول الله درې سيزونه د سړي چې دا غیر اشتیام رښتیا دي او ټوکې مرشته دي یو پکې طلاق ان الذين زجر دے په مخالفت باندې ان الذين یقینا کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول کو به تو ذلیل شوی دي کما کو بیت الذين لکه څنګه چې ذلیل شوی کسان چې مخکې د دینا وقد انزلنا آیات بینات یقینا راګلی را لګری د منګ آیاتونه واضح او د پاره د کافرانو عذاب سپکون کې دی یوم یبعثهم الله پغور چې الله ودی راپورته کی جامعان ټول پایونه به خبر به کی دل را پغه چې دی کړي دی اسواه الله والله حساب کړي دی ونسوه او دی الله ير کړي دی یا خپل عمل ير کړي دی الله په ار یو شی باندې گواره علام تریا تن ګوري زور نه دا په غلطو جرګو باندې اول ز لفظ د علام زجر په غلطو جرګو چې غلطي جرګي مکوا علام تریا تن ګوري ان الله یقینا الله يعلم ما في السماوات وما في الارض پویږي الله پغه چې بر دی او پغه چې کته دی ما يكون من نجوا نشتره د جرګي والا ونا ثلاثه درې کسان الا هو رابي مگر الله سلورم دی کدرې کسان جرګه کوي نو الله یې سره سلورم نه پینځه مگر الله شپږم دی او نه کم د دین او نه زیات الا هو معهم مگر الله د دې سره د عین ما کانو چرته چې دوی وي بیا به خبر ورکې دی لرا به ما عملو پغه چې دی کړي دی په ورځ د قیامت باندې یقینا الله دې پر یو شی باندې په عالم تر ال الذین زجر منافقان تو لفظ د علم دویم ځل ایتنه ګوریا کسانو ته نو هو ان النجوا چې من شوی دی د غلطو جرګونا ان نجوا کی الف لام عهد دی مراد نه غلطی جرګی دی ځکه صحیح جرګه خو صحیح ده کنه ثم يعودون بير واپس کیږي لما روح انه هغه جرګو ته چې دی من شوی دا غینا ویتنا جون بالاسم والعدوان او جرګه کوي د ګنا او العدوان او د زیاتی اسم نه مراد کو پر دی عدوان نه مراد بدعت دی ومعصیت الرسول او خلاف د پیغمبر جرګي کوي نو دا غلط جرګي نو دې نه من شوی دی و اذا جاءوك کله چې راشي تا د پیغمبر حيوك بما لم يحيك به الله سلام کوي تا ته په هغه طریقه باندې چې الله پتا باندې سلام نه دی مقرر کړي دا منافقان يهود براتل پیغمبر خدا ته سلام کې السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم اسم دا مالداران اکثر سوي السلام علیکم سلام الک السلام علیکم ستوای السلام علیکم خو ته بیمار شي السلام علیکم خو ته مړ شي دا وته خیره کې الک هغه سلام هم د دې غریبانو په صحیح طریقه نشته لري مخکې ما د روح المانی اشعارم پیش کړو او دارنګه پوره تفصیل مې په سلام باندې کړو چې سلام هغه څه پاتې شوی دی نن د زمیدارو سلام خط چارې دی نو یې خپت څلوري شي هغه ته چار دی په خشن وې زغه په څلوري منو تام دی خدای په څلوري او د چا سلام بسې سلوټه دا حدیث کې د دین امن راغلی د پلاس په سلام نه کې او بل حدیث کې جواز راغلی دی نو دوانو کې دغه د تطبیق
چې په خولې به ورسره الفاظ وي او یو سړی لرې دی دغه نه رسي اواز که نه، نو په خولې به الفاظ وي او لاس به څه کي اوچت کي. نو د ګاډو والا سلام هغه یو بل له لیټونه ورکوي، مخکې بیا په دې سټیرنګ د لاس داسې څه کوي اوچت کړ، اوس هغه شی پرېښی دی، اوس څه کوي یو بل له لیټ ورکي سلام شده که نه، په خولې دې اوسه وایي نو خیر دی بیا دې لیټ هم ورکوي، څه مسله نه ده. که په خولې اوسه نه وایي نو دا سلام نه دی صیبه. د موټر سایکل والا سلام د غویب شانې سر به ووایي که نه، دا غوی دی هلکه دا سلام دی، پوه شوې که نه. دا ډېر عام دی اوس نن سبا، خیر لري. نو دا یو یهودي راغی نبی علیہ السلام ته سلام علیک، نبی علیہ السلام وعلیک په تا دي بس، ځکه کافر ته چې جواب ورکوي نو هغه ته به داسې چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته، پوه شوې که نه. کافر ته به صرف وعلیک وی بس چې په تا دي، کېدای شي خیر یې درته کړي. عایشه رضی الله عنها ناسته وه، د بخاري روایت دی، عایشې ویل په تا دي د خدای غضبي او په تا دي د خدای لعنتي. نبی علیہ السلام ویل عایشې غلطه دې وکړه. عایشې ویل ولې تا خبره وانه اورېده؟ هغه وویل چې سلام علیکم سلام علیک. نبی علیہ السلام ویل وامې اورېدله. ګوره د عایشې عقیده دا وه چې رسول الله جوړې نه دا اورېدلی، جمدی پیغمبر او مخې ته ورته سلام وکړو، پوه شوې که نه. اوس وایي نه که نه د دې ځای نه هم اوري هر څه، عند القبر خو لا جدا مسلې دي، نو ته د دې ځای نه ورته چغې وایي، صحیح ده. او عند القبر هم عند القبر وایه، قبر ته د قبر خواله ورتلی شي، هلته ته په کوم ځای کې ولاړ خو چېرته ډېر لرې ښکاري قبر. عند القبر څه ته وایي؟ د قبر خوا څه ته وایي؟ صحیح ده. بهرحال نو نبی علیہ السلام ویل وامې اورېدلو، خو ما وله جواب ورکړ چې وعلیک په تا دي. او بله ویل قیمتي خبره دا ده چې زما خیرې دی ته قبلیږي او د دی خیرې ما ته نه قبلیږي. نو ما جواب ورکړی تا زیاتی وکړو چې تا پسې، خو عایشه خو په خپل جوش کې راله که نه، هغې خو چې زما محبوب ته خیرې وکړي، پوه شوې که نه. هغه بیا په ځان پویه نه شوه چې علیک غضب الله علیک لعنت الله، په تا دې د خدای لعنتي او په تا دې د خدای څه غضبي. نو دا سلام به یې کو. ویقولون فی انفسهم، او وایي دې په خپلو زړونو کې لولا یعذبنا الله بما نقول، ولې عذاب نه راکوي موږ ته الله په هغه چې موږ یې وایو. کافي دی د دوی لپاره جهنم چې دوی به ورته دننه کېږي، فبئس المصیر، بس ځای د ورتللو دی. د دې ځای نه درې قاعدې ذکر کوي. یو قاعده مؤمنانو ته ادب ورکوي چې غلطې جرګې مه کوه، بې ځایه جرګې مه کوه. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان والاو، اذا تناجیتم، کله چې تاسو جرګه کوئ نو جرګه مه کوئ د ګناه او د زیاتي او خلاف د پیغمبر. وتناجوا بالبر والتقوى، جرګه کوئ د پرهیزګارۍ، د نیکۍ او د پرهیزګارۍ، یعنې د توحید او د سنت جرګه کوئ. نو شورا ثابت شوه صیبه، صحیح ده که نه. د شرک او د بدعاتو د پاره جرګې او مشورې مه کوئ. البته وتناجوا بالبر، اهم نیکي توحید، تقوا سنت. یا بر نه مراد حقوق الله دی او تقوا نه مراد حقوق العباد. واتقوا الله الذي، ویرګئ د الله غزاد الیه تحشرون، چې الله ته به ورجمع کولی شي. انما النجوى من الشیطان، یقینا بعض جرګې د شیطان نه دي، د دې لپاره چې غمجن کیا کسان چې مؤمنان دی او نه دی ضرر ورکوونکي دی ته ضرر برابر مگر په حکم د الله. مطلب دا دی چې دوی با منافقان به په ډیرانو ولاړو، یو بل سره پټي پټي خبرې کولې، په کوڅه کې به هم ولاړو. نو مؤمنان غریبانان به شکي شو چې الله خیر کې بیا پسې چل شوی، خدای خیر کې. نو الله د دغه جرګو نه څه وکړه؟ منع وکړه. او په الله دې توکل وکړي مؤمنان. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، دویمه قاعده د پاره د پاکۍ د مجلس، چې مجلس کې سم کېنا، نورو ملګرو له ځای ورکوه. منافقان خو کأنهم خشب مسندو کنه، غټ پټو، لوی لوی سمبرقولان برجقولانو کنه. هغه به چې رالی هغه به په میدان کې کېناسته او خو به لوی پرلک پې وو کنه، داسې به ځان څه که، نور به هم ځان غټ که، د دې دپاره چې صحیح مسلمان ته ځای میلاو نشي. الله ادب راولېږه چې کېنئ نو لږ په سړیتوب کېنئ، پوه شوې، ناست هم صحیح کوه. یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والاو، اذا قیل لکم،
کله چې ویلې شي تاسو ته تفسحو پر اخر اولې په مجالس د علم کې پافسحو نو پر اخر اولې پر اخ کې نه بل ملګری علم زې ورکا یفسح الله لكم پر اخر براول الله تاسو لپاره اسینه چې بل لسه نو ورکې دا غریل ټیلوي را ټیلوي کنه اما شومان د چل کوي کنه پوښ وکنه نو دا سم کوا و اذا قيل ان شذو کله چې ویل شي پاسای نو پان شذو نو سای یار پای الله الذين کله چې مطلب ویل شي بس مجلس ختم شد علم بس بیا ځي پاسه گئی یار پای الله الذين امنوا منکم پورته کوي الله تعالی کسان چې ایماندار دي تاسو نه والذین واکسان اوتوا العلم چې ورکړل شوی دی علم درجات په درجو کې ګور امنو کی علما سو داخلوها امنو کی علما هم داخلو خودلته دا ځان لسکړه ذکر یو وجدالا شبیر احمد عثماني رحمه الله وی چې عالم ته ځان اوچت کړي پوښ وکړه عالم ته ځان نو دی خلک زبه وسته د منما وینه نه د امیر صاحب خبره به مانی ها کم د باندې امیر دی نو دا خبره به مانی ټیک شو کنه روح المانی قرطبی ابن کثیر دا ټول ذکر کوي وې دا آیات دلیل په فضیلت علم باندې چې د علماء شان څه دی هغه اوچت دی او شاعر فرمائے اخو العلم حي بعد موته اخو العلم حي بعد موته واوصاله تحت التراب رميم علم والا کمل دې نو بهم جام دې زکا چې ترتیب روان دی دا الله د دین کارې کړه دی خلق ته د الله کلام خودل دي نو هغه روانه ده خبره ښا نو دا د څه دی لکه جام دې او عمل کوي واوصالو تات تراب رمیمو او د بندونه د خاورو د لاندې زره زره دی خدای به هم څه دی جام دې وذل جال میتون وهو ماشي على السرا وذل جال میتون وهو ماشي على السرا یظن من الاحیاء وهو عدیم جهل والا مړ دی اگر که د زمکه د بار روان دی ګرځي پوښ کنه پیزان پورې راکاږي او ګرځي خو د مړ دی زکه د باندې ګمان د جمدی کیږي چې دا خو جمع دی خو هغه څه دی نشته مړ دی پوښ وکړه سیدا کنه خجی په درجو کې الله پغا چې تاسو کوي خبردار دی درې مقاعده او دا مستحب حکم دی که مجلس پاکه نو سبکای لتطهیر المجلس د پارا د پاکي د مجلس د پاکي د منافقان براتل او دغه سی برناستو کنه نو مجلس پیسې کا هغه به تنگ نو ملګرو ته به تکلیف وو الله حکم راولېګ چې د سکارو کې صحابو ته وکړه چې تاسو د سکارو کې چې درس لرازي نو لګ چاندا ورځو صحیح ده علم لرازي نو چاندا ورځوي مستحب کوم صحابه او د رسول الله مجلس چرم نه پرې خودل اغي په پیسو مېسو باندې نو غریبانان بلاړل په بازار کې بیکار وک پیټي میټي به یوړل خو هغه پیسې به وګټل بیا بچر ترالل علمی مجلس تا وغه به چاندا کې واچو منافقانو لګورا وسرورا پیسو ته چللې وسره پیسو ته چللې خبره سمجھ به ونه راتله دوه خبرې پکې پیدا دي یو پیدا پکې دارا چې مجلس ک پاکه نو پیسې کې دوا نو منافق په خپل باندې وتختی یو دویم دادا چې پاند بام د سره جمع شي که سواله سم مسله راشي سکار راشي نو پاند بام برابر شي پاند بر سره پروتي نو بس کار په کولای شي نو دا دوانه حکم دی ها چې چا ولګ راوړه نو منافقان به لګوره ته ورځته لکه خو چې نشه ورکول نو ما ورکا وکنه چا به ډیر راوړو نو یا کار دی وی لکه دومره سره راوړي د خدای بنده ولکه به د کومه خلکو ته ځان خیوي نو په یو کې مسلې نه پری دی منافق اے ایمان والا اذا ناجیتم الرسول کلا چې تاسو جرګه کوي د پیغمبر سره نو فقط د موبایل یادای نجواکم صدقه
مخکې ولېږئ مخکې د جرګو نه صدقې لره ذلک خیر لکم دا غوره د ستاسو دپاره د تنظیم پاڼ به برابر شي و اطهرو او پاکونکي د مجلس لره د منافقانو نه منافق د مجلس مو صفا شي که دې مومئ نه الله بخونکی مهربان دی اشفقتم تاسو یریږئ ان تقدموا بین یدی نجواکم چې تاسو مخکې ولېږئ د جرګو نه صدقو لره که تاسو دا کار ونه که الله در باندې مهرباني کړله په تاسو پابندي کوئ د مونځ ورکوئ زکات تابعداري وکړئ د الله او د رسول الله خبردار دی په هغه چې تاسو یې کوئ الم تر الی الذین دریم ځل لفظ د الم او دې کې زجر دی منافقانو ته او پنځلس ناکاره صفتونه دي د منافقانو الم تر الی الذین اتنه ګورا کسانو ته یو صفت چې د کافر سره دوستی کوي تولوا قوما غضب الله علیهم چې دوستی کوي دا قوم سره چې الله پاغي غصه کړی دا الله په غضب کړی دی دویم خباست ما هم منکم نه دې دستا سناو نه داغینا دا د خاپیرک بچی دی نه داغي سره دی نه تا سره دی ویالفون علی الکذب دریم خباست دی قسمونه کوي په دروغه وهم یعلمون او دی خپويږي عد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله د دې لپاره سخت عذاب انهم سایقین ډیر بد دی چې دی کوي څلورم خباست چ پینځم اتخذوا ايمانهم جنہ نیولې دي قسمونه ډال قسم ډال کړی دی قسمونه ډیر کوي د دې لپاره چې ځان بچ کی د ځان د بچ کولو لپاره پسوت دوان سبیل الله شپږم خباست خلق بندې دلاري د الله نو د دې لپاره عذاب سپکون کړي لان تغنیان هم خباست ای چریبا پایده ورنه کې دی تمالونه ده دی او نه اولاد دی د عذاب د الله نشي اند زری برابر دغه کسان دی ور ولادي په دې کې همیشئ اتم خباست یوم یبعثهم الله باور چې الله به دې راپورته کې ټول قسمونه وکي الله تا کما یالفون لكم لکه څنګه چې قسمونه کوي تاسو ته ویا سبونا او دا نه هم خباست او دی په خیال کې چې دی په دین باندې دی الا خبردار لسم خباست انهم هم الكاذبون یقینا دې دروژن استاوذ علیهم الشیطان یو لسم خباست دار چې غلبه کړي په دې باندې شیطان فانساهم ذکر الله يرکړی دې د دین ذکر د الله نو دولسم خباست اولئک حزب الشیطان دغه کسان ډله د شیطان دا الا خبردار ان حزب الشیطان یقینا ډله د شیطان هم الخاسرون دي تاوانیان د دیالسم خباست شو پینځلسم سوالسم او پینځلسم دا دی چې ان الذين يحادون الله قننا کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول اولئک بالاذلین دا کسان دی په ذلیلو کې نو پینځلسمې ته ذلیل جوړ کړه د منافق نه كتب الله مقرر کړی دی الله لا اغلبن انا ورسلی چې زب غالب یما او زما پیغمبران الله طاقت والا دی او زور اور لا تجد قوما تبا انم یو قوم چې مال لري په الله پرز د آخرت باندې یوادون من حد الله ورسولا چې دوی با مخالفت کوي د الله او د رسول چې دا غي سره دغه دوی دوستي وکي یوادون چې دوی دوستي کوي د هغه چا سره چې مخالفت کوي د الله او د رسول مائده 56 کې تیر شوی او سوره توبه آیت نمبر 23 کې دا خبره تیر شوی چې مؤمن مسلمان صحیح مسلمان دی کنه او صحیح مؤمن دی نو دی به د کافر سره دوستانه نه کوي که رشتہ دار دی نو رشتہ به پریدي او مارته ویلو القرب قرب الادیانی لا قرب الابدانی پوینش ما خبره الکا رشتہ د دین دا د بدن دا بملاوي سي رشتہ د بدن دا بملا سي رشتہ لکه دلته وګوره د صحابه حالات ولو كانوا اباهم اگر کدا د دې پلارانی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ په بدر کې پلار مخه تشو نو سریتی وو پل پلار هو پلار د کافر په سب کې سره ولاړ دی چې و تر مخه تشو جو سره ته سکه والوزو خیال دې اغي چې کم دینو د خپل پلار خیال هم نه ساته او ابناهم یا خپل زامن ابو بکر رضی الله عنه ته زوی راغی ویل بابا په جنگ کې را مخه تشوي توره مې تواړولا ما وې چې بابا وامه کنه خو به مې وې چې بابا دې دی په پتن دري ویل پوښي ابو بکر ولته شکر وباسه خدای چې لیدلې مې نه
یا مسلمان شوی دی کنه ویل شکر وباسه دغه وخت کې ما دې ته نه کتل چې دا زما زوی دی ما دله سره لوزو شکر وباسه اوس خدای مسلمان کړي هغه وخت کې به جهنم ته رسېدلی وی که نه خیال دی دی ځکه ویل پاغه ویل زما زوی ته نه وې په دغه وخت کې ته زما زوی نه وې زما زامن هغه و کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې د لاندې جنګېدل هغه مې زامن ستا ما خیال نه ساته او ابناهم او اخوانهم یا خپل رونه مصعب ابن عمر رضی الله عنه چې هغه خپل رور وجلی عبید ابن عمر په جنګ خیال دی اوس د رور خیال هم نه ساته د الله په دین مقابله کې به چې څوک هم راتله نو کار به ولا ختمو او عشیرتهم یا خپل خاندان عمر رضی الله عنه خپل ماما وجلو خیال دی او باقاعده دا ویلو په بدر کې چې کله قیدیان رال ویل دا الله پیغمبر دا رشتہ دار ما ته حواله کو دا چې د ابوبکر کوم رشتہ دار دی هغه ته حواله کو ایسته به مړه کرش کو چې خبره ختم شي خیال دی ناغي پکې دا نه کوله من خو وایو چې د دین خبره هغه چې کم دی نو سره هغه روستو ده لاول زمونږ رشتہ ده اول زمونږ رشتہ ده او په دین باندې غیرت چرته ده هندوم د مسلمان نه په خپل دین باندې ښه غیرت ما تاسو ویلو هندو هغه زوی بیمارو او هغه زوی چې بیمارو ناغه په تمامو ډاکټرانو باندې وګرځو ار یو ډاکټر با رخصته وې دا بسته د مرګ علاج دی بل څه علاج نشته چا ورته وی پلاني ځای کې یو حکیم صاحب دی بابا دا قصه دی یادوله پلاني ځای کې یو حکیم صاحب دی یو د دې ما خیال ها چې بس یې چې سو خوب کې دا غي غنر راوړي ها خبره پويږي خیال دې کنه او کنه چې سو خوب کې ګور غي غنر راوړي ها پوه شي کنه دوه خزې کنه دا غي میخه لنګېدلې ناغه یې ورګه زبو ته لګه دمه وکم زبو ته لګه دمه وکم ناغه لاړه ناغه دمه کولا ودش ولا نو چې ودش ولا ناغه بلې بچې نر راوړو ناغه ته غزر هغه نر خپل میخه نه یوړو دا غي میخه ته ور دغه وریلا ک او دا غي د دینه خزا راوړل خپل میخه سره ځکه په څارو کې خلک خزي ته خوشاليږي او په انسانانو کې نړ ته خوشالي د سیدا کنه دا پوښوي کنه ناغه د سکاروش چې هغه بل را پاسې دا وې خورې ښه زما د هنر راوړې دی او استاد یې خزه راوړې ویلې خورې خپه کېږم چې څو خوب کوي نو دا غي غنر راوړي صحیح دی دوغه کټی راوړي ښه بس دالته دسه دا دلته دسه دا کنه ټیک شو اوس سبا هندو سبا هغه چې کم دینو چاوته یو حکیم سبو خو دو چې پلاني ځای کې یو حکیم دی هغه بستا د بچی علاج وکي هغه ویل لکه ما ډیر وګرځاو سړی نه خکېږي وزته د لبوزانو او لبوتو چې بوې ته نو هغه ورته وی چې بای ستا د دې زوی علاج کې دی شي خو یو کار وکي هغه دادې چې ته بدله چې کوم دوی سو جوړوم هغه به د چرګې په انډه کې جوړوم او په هندو مذهب کې د چرګې انډه ناروا ده هغه ورته حرام وي صحیح ده په هندو مذهب کې د چرګې انډه ناروا ده هغه ول صحیح ده زورې زده خپل مليانو نه تاسو کومه چې د دې د جواز په کې څه صورت شته او کنه شته ځکه مليانو په څه خلک اله ګرځي چې کله وتا مسله را پیښ شي کنه لاړې په تمام مليانو وګرځي ار یو به به نه په هندو مذهب کې انډه حرام ده دا په یو صورت هم ناجایز کیږي استاد وی دې مرشي او د دین مسله باندې ما رااله ډاکټر ته یاره نه کوم علاج هغه ولې لکه زوی دې مړ کیږي هغه ول خیر دی زوی می دې مرشي خو چې د دین مسله می ماته نشي هندو پخپل هندو مذهب باندې پخپل د هندو په دین باندې دومره مضبوط ته څومره چې مسلمان په اسلام باندې مضبوط نه دی دغه کلهګه مسله پیښ شي او ډاکټر وته چې شراب وسکنس کیو نه ګلاس ورکړي پوه شي کړه معمولی خبره باندې
الله الله الله. نو دا ګوره منحات د الله ورسوله او عشیرتهم یا قام قبیله د دی اولئک دا کسان کتبا فی قلوبهم الایمان لیکلی د الله په زړونو د دوی کې ایمان. ګوره صحابه دي کنه صحابه دي دا ولې دای دومره مضبوط خلک ولې دی وی الله ولا پزړه کی ایمان لیکلی دی. ګوره دې ځکه خبره ته سوچ کاوه یو چا لیکلی دی الله لیکلی دویم چرته په ظاهر نه ده که په ظاهر وي نو چا به زر زر سوی وران کړی وي نه نه فی قلوبه د هغې په زړونو کې دننه ولا الله ایمان څه دی لیکلی دی. نو چې په زړه کې دننه ولا ایمان ولیکه نو څوک یې ورانولی شي. صحابو پسې خبرې نه دي پکار. صحابه ډېره عجیبه مخلوق هغه اسود الغابه د ځنګل زمري تیر شوي وایدهم او مضبوط کړي دي دي لرا بروح منه پر رحمت او په کتاب سره د خپل طرفه نه دنه به کې دي لرا باغونو ته چې بهیږي بلاندې دغونو د هغې نه ولې تجري من تحتها الانهار همیشه وي په دې کې رضي الله عنهم الله راضي رې د دی نه او دی راضي رې د الله نه. دا کسان ډله د الله ده. الله خبردار ان حزب الله یقینا ډله د الله هم دي کامیاب. امتیازات یو دا د صورت نیم قرآنو په اعتبار د عادت د صورتونو سره وی په هر یو آیات کې د الله نوم یا د الله یو صفت او دې سره امتیاز دی. دویمه صورت ممتازو په ذکر د مجادله د صحابي سره، په ذکر د کفاره د زهار سره، په ذکر د اقسام د جرګې سره، په ذکر د دوه ډلو او زیات صفاتونه د منافقانو هغه ذکر کړه او د صحابه په صفات سره. سورۃ الحشر یو کم شپیتم ده پس د سورۃ المجادله نه 101 ده پس د سورې بینه نه. ربط مخکې سره داده مخکې قباحتونو د منافقانو، اوس دلته کې نور صفاتونه ذکر کړي. التا حزب الشیطان او دلته ها چې کم ده نو څه ده اغا حزب الله او حزب الشیطان او دلته اصحاب الجنه او اصحاب النار. صحیح ده با الفاظ دیگر شو ها. الته ویل حزب الله دلته وی اتقوا الله. داود سورۃ زورنه ده د دنیا یره ده. کلمات په صورت کې 445 دي او حروف پکې 1913 دي. سبح لله پاکي بیان د الله لپاره چې بر دی واچ کده دي. الله دې زور او حکمت والا هو الذي الله ذات اخرج الذين كفروا چراوی استلا کسان چې کافرانو من الکتاب د کتاب والاونه من دیار خپل د خپل کورونه له اول الحشر پاول حمله سره ما ظننتم تاسو ګمان نکوو ای اخرجو چې دی براوزی او دی ګمان کو انه مانعتهم چې یقینا من کون کې دی لرا قلاګان د دی من الله د عذاب د الله نه راغه دیتا عذاب د الله د غزینا چې دی په خیال نکو وی غرزولا پزلونو دی کیرا ورانو لی خپل کورونا په خپل لاسونو په لاسونو د مؤمنانو فاتبروا یا اولی الابصار عبرت والے د عقل والاو ولولا کچرینه دا خبره چې لیکل وی الله په دې باندې جلا وطنی شړل کلونا عذاب ورکړو دی لره په دنیا کې او دیر پاره په آخرت کې عذاب د اور دی. مطلب الله د دې شړل لیکلو کدا نه وین الله بوله عذاب ورکړو استاد په لاس. ذالک دا ولی دا شړل ولی دی زکه چې دی مخالفت کړي د الله او د رسول. چا چې مخالفت وکړه الله فإن الله يقين الله سخ عذاب والا دی. ما قطعتم من لینا هغه چې تاسو کټ کړی دی د لینا کجورنا النخلۃ الکریمه ابن کثیر عزتمند کجورو توای کجوري ولا کټلی یا پرخي دی ولاړی خپل تنو سټو باندې په حکم د الله دی ولی یخزي الفاسقین دیر پارا چې الله او شرمای فاسقانو. وما فعل الله ولا رسولي هغه چې احسان کړی دی الله خپل پیغمبر منهم د دینا فما اوجبتم علیه دیتا هغه مالفه وي چې بغیر د جنگ نه شي حاصل شي. یو غنیمت دی چې په جنگ سره حاصل شي. نو تاسو نه رزغلولي په دې باندې من خیلین اسنا ولا رکاب نو خانه لیکن الله یسلط رسوله غالب خپل پیغمبر چا باندې چواړي الله دې پرېش باندې قدرت والا. دا د مالفه تقسیم. وما فعل الله ما فعل الله هغه چې احسان کړي الله په خپل پیغمبر مینال القرى د کلو والاونه پر الله د الله لپاره دی حکم الله تسپارل دی. وللرسول او طریقه د تقسیم د پیغمبر دا رشتہ دار لرا
یتیمانانو مسکینانو مسافر لرا کې لا یکونا د دې لپاره چې نشي دولتن اړول راړول په مابین د مالدارانو کې تاسو نه، یعنی دا د غریب حق دی. وما تاکم الرسول هغه چې راوړي تاسو ته پیغمبر په خذون عمل به وکي او د سنا چې تاسو منه کړی هغه نو پانتهونو منه شي. واتقوا الله د الله نه ویریږي، ان الله شدید العقاب، یقینا الله دې سخت عذاب والا. مصارف پیسې دي للفقراء المهاجرین الذين د پارا د فقیرانو مهاجرینو کسانو خرجو چې استل شوی دي د خپل کورونو نه، و اموالهم د مالونو نه، یبتغون فضلا من الله لټي فضل د الله نه، ورضوان او رضا مندي، وینصرون الله امداد کوي د دین د الله تعالی او د رسول. دا کسان هم الصادقون دې رښتینی په ایمان او جهاد کې مدارک وي. والذین کسان تبوؤوا الدار چې ټیکاونه غستلې دا په کور کې چې هغه مدینه ده، والایمان من مع الایمان سره د ایمان نه، من قبل مخکې د دینا، یعنی مخکې د ورتلو د مهاجرینو نه چې کوم مخکې خلق مسلمانان دي نو د یحبون دې خوخیو هغه څوک چې هجرت کړی دی تا مهاجرینو سره ډیره مینه ده، انصار یادای. ولا یجدون دینمومی فی صدورهم په خپل سینو کې حاجتن تنګیو کینا مما دغنا او تو چې دې تور کولای شي، ويسرون دې غورکې نور لرا په خپل ځانونو باندې، ولو کان بهم خصاصه اگر که په دې باندې لوګي په خپل اوګې دې خو بل ورکې لکه هغه واقعات هغه چې کم دینو زما واستامخې ته دي چې د رسول الله ملمره غلې دي نبی علیہ السلام وی تا بسوک بوزي ځکه سنو کور کې صحابي دې هغه بوته چې بوې ته نو کور کې وسشتا وې سره غوندې دي وې زه بیګاله د ترتیب وکړه چې د دینه تیارې وکړه او دیوا با د سمیدو په باندې مړه کی نو دیوې مړه کړه او دی ور سره ناشتي ملمه دا خیال چې جوړ دیم خوراک وکړه کنه هغه خوراک ونکړه. الله رب العالمین د آیاتونو راولېګل نبی علیہ السلام ویل وستاسو د بیګاش پینه الله ډیر خوشاله دی. بیګاش په تاسو میلمه سره کوم معامله کړل نو الله په خپل باندې وګېوي خو نور غوړه کوي. و ما یوقشوا نفسي هغه سوچ وساتل شو د بخل ځان نه، دا کسانو دې کامیاب او کسانو جاو من بعدهم چراغلی دی پست دینا یقولون وایدی ربنا اغفر لنا ورب زمنگا بخنا وکمنگتا زمنگ دی گناونو بخنا وکمنگتا ولی اخواننا الذین او رونو زمنگا کسانو تا سبقونا بالایمان چې مخکې شوی دی زمنگ نه ایمان تا ولا تجل فی قلوبنا ومگر زوا پزلونو زمنگ کې غیلن خیره او کینا د پاره دا کسانو چې مؤمنان دي ورب زمنگا یقینا ته نهایت مهربان. دیو جن امام مالک رحمه الله تعالی فرمایي و چې څوک د صحابه سره بغض کوي یا هاویای پزله کې وتخیری کنه نو د مسلمانانو په دغه مال کې د دې حصہ نشته ځکه الله سو ویلي ځکه چې ولا تجل فی قلوبنا غل للذین د مؤمنانو صحابه سره داغه سره چې کم دینو هغه ک دغه دا خیره د صحابه سره نو دلبا دغه به جنگ باندې چې کم مال هغه سر شوی دی نو د کیسه هغه نه یو او د دیو جنبیا امام رازی وایو څوک چې د سینې بلکې صحابه په بدای ذکر کوي وې دا د مسلمانانو د ټولګي نه بهر دی په دې نسبان دی کبیر کې امام رازی وایي. او حافظ ابن کثیر وایي امام مالک صاحب ډیر خپله استنباط د دې آیات نه کړی دی چې کوم شیعاګان دي یا داغي کشران رونه دي الګا شیعاګان دي یا داغي کشران سدي اغه رونه دي خبره پوښوي نو وې داغي د پاره په مال په کې حصہ نشته دی ولی حصہ پکې نشته دی ځکه اغي چې کم دینو الله وې د دې صفت کړي دی چې دا حصہ بچاته ملويږي صحابه سره بغض او خیره میره نه یې. علم ترى دویم عیسی او سابق بیا د منافقانو اتنګرا کسانو تانا په خوچ منافقان یقولون وای لاخوانهم الذين ولرونا کسانو تا کفرو چې کافران دي مینال کتاب دې کتاب والاونه لا ان خرجتم کچریتا سويستل شوي لا نخرجن معكم نخامخا بمنګه وزو تاسو سره ولا نتیو بكم احدنا ابدا او من تابعداري نه کو تاسو په باره کې د یو تن چارم یا په خلاف تاسو کې د چام تابعداري نه کو چا سره نه ودرېګو وین قتلتم او کچریتا سره جنگ وکړې شو نو خامخا تاسو مدد کو
الله گواه دی چې یقینا دی دروغجن دا منافقان ولی لا يخرجوا څلورم خباثت ادارې کچری دی وستل شي لا يخرجون معهم نو دوی دا غي سر نوځي او کو دې سره جنگ وکړي شي لا يسرون نو دی مدد نه کوي او کو دی مدد وکي لا يولون الادبار نو خامخا به اړای څه شي شاګانی او بیا به د دې سره مدد و نه کړي شي لا انتم خامخا تاسو اشد ډیر سخت یي رابطن پيره کې پیسو دوري ما پسینو د دې کې من الله اذا الله نه دا د دې وجنا چې دې قوم دې نه پويږي دا نه هم خباثت لسم لا يقاتلونكم جميعا نه جنگيږي تاسو سره ټول مگر په کلو کې قلاګانو کې محصنه مضبوطو کې وې دې چې داس کین نو ډېر د پناه نه کوي دا منافق صحیح نه کنه چرته ډېر بارا وې راضي کنه دا وسم دغه مرداران دي کنه په میدان راتلی شي مسلمان لا نشي او یا بچرتا د کم زینه بټن دباوي نو شعر اولی کنه او یا بچ کم دینو سره د برنا چیز راولي کته خو نشی راتلی او می ورای جو درو یا خو د دیواله یو لسم خباثت اداده چې باسوم شدیدو باسوم باینوم شدید جنگ د دې په خپل منځ کې ډیر سخت دی خپل منځ کې یو بل ته ډیر سختی چې خپل کې ونخري ته وای چې بس دا خو سدي خاماران دي او تاسبهم جميعا ته په خیال کې د ټولو او زلونه د دې مخالف دي یو بل نه دای دولسم خباثت چا مطلب دا دی چې په خپلو کې زلونو کې یو بل تسدي واړه واړه غونډان دي لکه د کالو خان کدوان دي ذالک دا بیان نوم بشکا دی دولسم خباثت یو قوم دی چې عقل پکې نشته دا عقل نه خلاص دي کما مثال الذین مثال بشان دا کسانو چې مخکې ود دینا قریبا نږدې زمانه کې ذاقوا وبال امرهم وېڅ عذاب د خپل کار او د دې لپاره د عذاب دردناک کما مثال شیطان مثال بشان شیطان دی کله چې وې انسان ته کفر کافر شه 48 انفال کې ذکر شوی د شیطان خبره چې ابو جهل د لاس نه راونیو وې راځه مشرزه در سره مکنه انی جار لكم چې ملائکه ولې نو ریوس ګيري ولګاو هغه وسکه مشره یوازې د پری خودما ول انی ارا مالا ترم او انی اخاف الله زه خدای الله نه یریږم انفال آیت نمبر 48 ولما کفرا کله چې کو پرکا قال دی ول انی بریو منکم یقینا ز جدایم تاسو نه یقینا ز یریږم د الله نه چې رب د مخلوقات دی نو کته چې د الله نه ویری خو مسلمان شو وینا دې داغه تبعی روي خان چې لیدلو داغه نه یرید ملائکه لیدلوي کنه پکان عاقبتهما نو شو انجام د دې دوانو چې دا دوانو په ور کې همیشه په دې کې ودارا بدر ظالمانو یا ای الذین آمنو ایمان ور اتقوا الله د الله نو ویریږي عقیده کې یا اتقوا الله ځکه تقوا د وزل لاغلی ده خان یا اتقوا الله فی اداء الفرائض ویریږي د الله نه پادا کول د فرایض کې فرایض ادا کوي ول تنظر ودی ګوري او واپس ما قدمت لغد هغه چې د وړاندې لګري د پاره د سبا یو ته وي زکه چې قیامت نږدې وي و اشاره ده الى قرب الساعه نزدېکت د ستا د قیامت ته یادا دا مالک ابن دینار وای په دروازه د جنت باندې دا خبره لیکلې ده چې مکتوبون علی باب الجنه وجدنا ما عملنا من اومندل سم چې کړي چې سم کړي و خوراته میلاو شو خورابه نه ما قدمنا سم چې مخ کې را لګلی پاغه کې خو مو ګټه وکړه ربه نه ما قدمنا او خسرنا ما خلفنا مدارک وای چې سم رستو پریخي پاغه کې تاوان وشو نو لغد واتقوا الله د الله نه ویریږي په اعمالو کې یا واتقوا الله ویریږي د الله نه به ترک المعاصی ګناونه پرې دوای یقینا الله خبردار دی هغه چې تاسو کوي ولا تکونوا کالذین مکه یا پشاندا کسانو نس الله چې الله ير کړه ده نو پانساهم الله پرې خودل دی لرا ان پس خپل ځانونو ته الله خپل ځان ته پرې خود چې زکه ونو دا کسانو دې فاسقان لا یستوی اصحاب النار ندی برابر اور والا او جنتیان هم الفائزون دې کامیاب لو انزل هذا القرآن اوس عظمت د قرآن ته اشاره ده دو توجیدی یو مطلب دا دی چې ګورا کچرته دا قرآن منګه د یو سړی ته بیان کو چې دا غزړه دومره سخت دی لکه غر نو دا غزړه بم دومره نرم شي
اثر به پې وکړي او نرم بشي، خدا کافر چې دي نو دا د غره نم څه دي سخت دي، د غره نم څه دي سخت دي، د دوی زړونه ورته نرم نشو. یو مطلب د آیات دا. یا دویم مطلب دا دی چې دا تاسو وایي چې دا کتاب په 30 کاله کې دنیا ته راغلی، نو دا د پیغمبر د ځانه جوړوي. وایي دا الله بندګانو تاسو ته څه پته ده چې دا څومره درون کتاب دی، که دا مو په دې پیغمبر خدا باندې په یو ځل رالیږلی غر ته ځان ښکاره کړو نو ټوکړي ټوکړي شوی موسی علیه السلام په دوران کې که نه. اوس که دا کتاب مو په پیغمبر خدا باندې رالیږلی نو دی به ورته نو ټینګ شوی. یا د دې یو بله توجیه داسې وکړه چې مثال طور باندې که دا کتاب موږ په غره باندې راولیږو نو ورته نشي ټینګېدلی. دا خو پیغمبر دی چې د غره نه څه دی کلک دی چې مضبوط ورته ولاړ دی. لو انزلنا که چېرې موږ رالیږلی دا قرآن په غر باندې لرایته نو خامخا به تا لیدلی او د لره خاشعانه یریدونکی متصدعان ټوکړې ټوکړې کېدونکی من خشیت الله د یری د الله نه. بقره 74 کې تیر شوي که نه چې ګټې خو په 3 قسمه دي که نه. او دارنګې سورة الاحزاب 72 کې تیر شوي 74-72 صحیح ده که نه پای کې هم تیر شوي او چې ګوره دا چې کوم دی نو قولا ثقیله ده پوه شوې که نه. او سورې مزمل کې هم راځي دغسې من خشیت الله د یری د الله نه. دا مثالونه بیانو للناس خلقو ته لعلهم یتفکرون د دې لپاره چې دې فکر او سوچ وکړي. هو الله الذی لا اله الا هو صحیح ده که نه. آخر کې اختتام د صورت بالتوحید کوي او په دې ځای کې د الله رب العالمین تقریبا 13 پورې نمونه هغه ذکر کړي. او دیو جن حدیث کې فضیلت راغلی دی چې یو سړی درې وارې دا کلمه ووایي چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 ځله دې دا ووایي وظیفه شوه. او بیا دې یو ځل دا آیاتونه وویل، دا 3 آیاتونه پوه شوې که نه. نو سحر دی ویل نو تر مازدیګر پورې به 70,000 ملایکې په ډیوټۍ باندې لګیایي دعاګانې ورته کوي. ته بیا غلی سمله څوک به ډیوټي کوي که نه صحیح ده. او چې ماښام دی ویل نو تر سحر پورې به راته 70,000 ملایکې څه دی هغه چې کوم دی نو دعاګانې کوي. ٹھیک ده. هو الله هو دغه الله الله دی. نو دوه شو که نه الذي هغه ذات لا اله الا هو. نو دا هو درې شو چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی. نو درېم څلورم عالم الغیب دا د الله صفت دی که نه چې عالم دی په غیب او په ښکاره. نو هو نو دغه الله 5. نو الرحمن 6. الرحیم و نو هو 8. نو الله 9 داسې زر در وایو ښه. او لا اله الا هو لسو. الملک 11. القدوس 12. السلام 14. المؤمن 14. المهيمن 15. العزيز 14. الجبار 15. المتكبر 18. سبحان الله 19 کنه. او هو شلم خبر شل شو. الله 21. الخالق 22. البارئ 23. المصور 24. له 26. او یسبح له 27. هو 28. العزیز 29. الحکیم 30. ٹھیک شو. 13 مې ویلو 13 نومونه مې د الله سره برابر. او د الله رب العالمین نومونه چې دي نو حدیثو کې فضیلت راغلی دی چې 99 نومونه د الله رب العالمین څوک سکی زده کی نو داخل الجنه مشکات کې روایت دی دا سړی به جنت ته ځي ښه په عقیده به پکاري. ټیک شو. د دې وجه نه د دې آیاتونو فضایل هم ډېر زیات دي که نه چې د الله په کیسې دي نومونه دي. او امام ابن فرحم الله فرمایلی اوسېبه چې یو سړی د الله نه غواړي نو لاول دی د الله څه نومونه او صفتونه والي الله به ورته متوجه شي. نو الله نه بیا غواړه نو الله به درکوي. د الله نومونه وایه او د الله نه غواړه دا بهترینه وسیله ده. والله الذي دا الله ذات لا اله الا هو عالم دے په غیب او ښکارا. هو الرحمن الرحیم دا الله دی مهربان خاص مهربان. هو دا الله الله دی هغه ذات چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله.
الملک واقدار دے، الملک واقدار دے، القدوس پاک دے، السلام یو مانا سلامتیا ورکون کے دے، یا السلام بچ دے دا غیبونو نا، نقصانات پکے نشتا دے. صحیح نا؟ المؤمنو امن ورکون کے دے، المؤمنو امن ورکون کے دے، یا المؤمنو اچون کے دے ایمان دے پسڑونو دا بندگانو کی. ٹھیک شو؟ المحیمنو نیکہبان دے، نگران دے، پناہی ورکون کے دے. العزیز زورا ورد، یا محیمن منا الشہید علی عبادہ باعمالہم لا یغیب منہ شیئن، دا بندگانو پا اعمالو بانی حاضر ناظر دے، یو عملم تی پٹو نشتا. نیکہبان دے القائم ولا خلقی بقدرتی. ابن عباس وی سراج المنیر وی چپا بندگانو بانے قادر دے او قائم دے ولال دے. العزیز زورور دے. الجبار جبار من یو غالب دے، او الجبار زورور دے، یا الجبار پٹھائی را وستون کے دے. پٹھائیو جبیرہ دا کنا نو الجبار پٹھائی را وستون کے دے پزلونو دا مسلمانانو باندی. المتکبر لوئی دے لوئی. صحیح را؟ ابن قیم وی وَكَذَلِكَ الْجَبَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَكَذَلِكَ الْجَبَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالْكِبْرُ وَالْجَبَّارُ هُمَا قِسْمَانِ. جبار دا اللہ دا صفتونو او دا کبر او جبار داوی دو قسم دے. دوانا قسمون دے، لوی دے او زورور دے، طاقت اشتا دے. سبحان اللہ پاکی دا اللہ للا داغنا چی دی شریکی. واللہ الخالق اللہ پیدا کون کہہ رہے، البارے جوڑا ان کہہ رہے، ایجاد کون کہہ رہے، المصور شکل ورکون کہہ رہے. آل عمران کی تیرشویو کنا آیت نمبر 24 کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ دلا شکل در کئی، لہو الاسماء الحسنی دا اللہ دا پارا خیستہ نمون دی، پاکی بیانی دا اللہ دا پارا چبر دی اوکت دی، اللہ دے زورور و حکمت والا. سورة الممتحنہ شپیتم دے پس دو سورة الحشرنا، او نزولن یو پنزوستم دے پس دو سورة الاحزاب نازل شویر. ربط و تعلق مکی سورت سردہ دے. سورة الحشر کے دو دنیا یا روا دا آغا چار پارا چی دا اللہ دا پیغمبر خلاف کئی، اس زورن دا مومنانو تا پا افعال غیر مناسبہ سرا. یا آخر دا حشر کی توحیدو اس وی چی سوک دا توحید نا خلاف کئی نو دا غی نا جدا شا. دعوت صورت نهی دا دا موالات دا کافرونا او تباعد عن الکفار او دا غی دا پارا وہ وجی ذکر کئی چی پا دے وہ وجو سر دا کافرونا سشا جدا شا. وہ علتون دی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا ولا تتخذوا عدوی یو دادا یو وجہ دادا چی وقت کفرو دیکھو پر کڑے دے. دویم وجہ دادا یخرجون الرسولہ پیغمبری استلے. درائم وجہ دادا ای اسخفوکم یکون لکم آدا کتا اممی نستا دشمن دے گورستاق پلی گی نا. سلورم وجہ ویبسطو الیکم ایدیوم تا تلاس راغزی. پینزم والسنتهم جبی. شپاگم ودو لو تک پرون ستاکو پرم خوخی. اوم وجدار چی لن تنفعکم ارحامکم رشتے دے کافر پیدا ندر. اصل کے حدیث کے رازی حاتب ابن سالبہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی دے. دا نبی علیہ السلام چکل پا مکبانی عملہ کولا کنا نو نبی علیہ السلام اعلانو کو چی پا پلانی و رزبانی با پا مکہ سے حملی. حاتب رضی اللہ عنہ خط ولی که امام بخاری ذکر کئی او اگا خط او زنانا لور که چی دا دا مکی مشرکانو لورسن او اگی کیو تداویلو چی نبی علیہ السلام پا تاسو بانی سکی حملہ کن. صحیح دا او پا خط کم الفاظ دے سی لکلیو دا یری چی دا اگا مثال دا دریاب دے او دریاب چی پا کم زبانی راشی جبیر ار شوڑی نو سیلاب نو
نو دیم لکه سیلاب په تاسو باندې سره روان. خط روان شو، جبريل راغی چې راس پاس شو. څه چلې؟ وی خط روضه خاخ یو مقام دی، هغه کې زنانه را او هغه زنانه سره خط ته او هغه تیوال. نبی علیہ السلام علی رضی الله عنه او مقداد رضی الله عنه یو بل صحابي دی، دا یو لګل چې په پلاني ځای کې روضه خاخ مقام کې زنانه را او داغه سره بختی او هغه تی راواله. امام بخاری په بل باب دی چې د اهل ذمه او کمسي قتل شي او کني شي قتل. خیال دې کنه ضرورت لپاره خبره وکړه. دوی ورپسې لالل. د حدیثو الفاظ د سید امام بخاری وایي چې د اسونو باندې سمې لوبې کولې، تیزې په مخه کړیو کنه، ځکه چلته کې آی پسې رسیدل غوښتل چې لاړل زنانه الته کې چې کم دینو اوخه وبکوله، هغه ته ور خاطر وباسه، هغه ول ما سره خو خاط نشته. علی رضی الله عنه وی خاطر وباسه، په خاطر سره شتانو سامان مامان ولا وخت او خاطر میلاو نشو. علی رضی الله عنه سوچ وکړ، ویل دا غو د سرو زرو کاړی دا. جبريل ته چا ویلی؟ الله. نبی علیہ السلام ته جبريل ویلو، نبی علیہ السلام ته هغه مونږ ته ویلو. نو دی که خو یو هم دروغجن نشته. دا کله کله دا محدثین بعضی راویان په بعضی احادیثو کې داسې مضبوط راویانی هغه ته سلسله الذهب وي، دا د سرو زرو کړی دا. صحیح ده؟ د علی رضی الله عنه مطلب داو چې په الله هم دروغ نه وي، جبريل هم دروغ نه وي او نبی علیہ السلام هم دروغ نه وي، خو پته لګي چې تا کې څه چلې ته دروغ وي. صحیح ده؟ علی رضی الله عنه غوسه شو، ویل خطر وباسه کنه کپڑے در وباسه. زنانه باندې یې رااله جو خطر راويست. نو یو روایت کې وي د کمسۍ نه راويست او بل روایت کې وي د بډې نه راويست. بیا علماء کی تطبیق کوي، خطونه یاد وو، نو یو په کمسۍ کې وو او یو په بډه کې وو، دوانه خطونه راويست. یاد دا چې خط یو وو خو دې زنانه په کمسۍ کې ورکړو او هغه کمسۍ بیا دلته په بډه کې وردن نه کړی و. نو څوک وي د بډې نه راويست او څوک وي د کمسۍ نه. ټیک ده؟ خط راوړو. نبی علیہ السلام چې کله خط کولاو کو نو استر په حاتبو، استر په حاتبو. نبی علیہ السلام حاتب رضی اللہ عنہ غختلو، بل ما هذا یا حاتب، حاتب یہ کیا ہے اسی دی. هغه ول چې جلتی را باندې مکه کافر شوم نیما، مرتد شوم نیما، منافق شوم نیما، ایمان کې مې فرق نه دی راغلی. خو ما ته پته و چې د خلکو خپل خپلوان شته دی او د هغې که هلته کې سامان مامان دی نو هغې به سیټ را سیټ ټکي. او د دې وجې نه ما خط لیږلی دی چې زه پکې ځان له څه داسې ځای وګورم چې زما د سامان پکې څه وشي، حفاظت وشي. نبی علیہ السلام ویل صدقه حاتب، حاتب خبره رښتیا وکړه. عمر رضی الله عنه په میدان کې تاویده، توره ورسره وه، ویل د الله پیغمبره راته را پرېږده وه، دانی اضرب عنق هذا المنافق، د دې منافق دا سر جدا کوم. نبی علیہ السلام ته ویل انه قد شهد بدر، عمر ته څه پته ده دی خو بدري صحابي دی او بدر والا تعالی اعملوا ما شئتم، سم چې خو خینو کوي. امام بخاری کتاب المغازی کی اولنو روایتو کی دا انه بدرینو صحابینو کې سره هغه ذکر کوي. د بدر چې کوم صحابه دي دا غي فضیلت چې ذکر کوي نو دا روایت په کې لګه ټوکړه راوایي، بعض ځایونو کې تفصیلی رالی او بعض ځایونو کې مختصره ټوکړه صرف د خپل مقصد د پاره راوالي. الله د آیاتونو راولېګل چې اوس خو ګوره داسې چل وشه، خو د نن نه بعد ګوره زما دشمنانو ته چرته میسج ونه کوي، چرته وته خط ونه لېږي. اوس خو ته خطونه نه لېږي کنه، ټلیفوني رابطه وسره نه کوي کنه، دې کې دا ټول شامل دي کنه. یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والا لا تتخذوا عدوی،
منی سه دشمنان زما او دشمنان ستاسو الله او اسلام دشمن دی او زما هم دشمن دی اولیاء په دوستۍ سره تلقون الیهم چې تاسو لګی دی تابل مودته خبرې د دوستانه وخت کبرو یقینا دی کو پر کړه پغا چې راغلی دی تاسو ته من الحق د حق نه یخرجون الرسول استلای د پیغمبر او تاسو ان تو منو بالله دا چې تاسو ایمان ولې په الله چې رب تاسو دی نو چې تاسو رب دی ها الله ایمان دی نو د دې سره دوستي مکوای که تاسو وتلیه جهادن د پاره د جهاد په سبیل پلار رما کی او ابتغاء مرضاتی او د پاره د لټولو د رضا زمانو پلا تتولهم د دې سره دوستي مکوای تو سرون الیهم تاسو لګی دی تا بالمودته خبرې د دوستانی چاچی وانا علم او زپویګما بما پېدم پغا چې تاسو پټوي وما اعلنتم اوغه چې تاسو ښکارا کوي وما يفعله منكم چاچ وک دا کار تاسو نه فقط الله سوا السبيل یقینا د بلار شد ساملار ګور صحابینو میوانه بس صيغه واحده غره غایبه صحابي خیال الله وساتو ایو سړی ته خطاب ونک چې ګوره اوس ته دا کار کړو چې بیا ونه کی ها وی چام چې دا کار کو نو غایبه استعمال کړه یسقفوکما کچری دی عمومي تاسو شی بس تاسو لپاره دشمنان یا تاسو باندې غالب شي نو تاسو دشمنان بشي چې لاسه د باندې برشنو پری دی نه ويبسطوا الیکم راو بغزی تاسو ته لاسونه او جبې بسوی په بدای باندې وودو دی خو خیلو تکفرون کچری تاسو کو پروکای دا غستا کو پر خوخی لانتان پاکو مرحمکم اچری با پیدا درن کی تاسو ته رشته تاسو او نو اولاد تاسو پر د قیامت باندې فیصله وکي په من تاسو کی الله پغا چې تاسو کوي بصیر دن کې ده قد كانت لكم اسوه حسنه یقینا اشتره تاسو لپاره نمونه خستا په ابراهیم پتا بيداری د ابراهیم علی السلام کی الله وي ته خود ابراهیم نه خني هغه خپل کور پر خېو خپل پلار پر خې ده نو تم د دې سره بایکاټ وکا والذین کسان ما وچره سرو اس قالوا لقومهم کله چې خپل قوم ته ان براء منکم یقینا منګه جدای استاسنا او دغه نه چې تاسو بندگی کوي سوا د الله نه کفرنا بكم منګه انکار کو استاسو د بوتانو نه او کار شوی دی په مابین زمنګ او من تاسو کې دښمنی او بغض ابدان همیشه تر دې چې مان وړي په الله یکي आवाजي مگر وینا د ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته لا استغفرن لك چې خامخا وزبخنه غواړم ستاره پاره او زنه مالک ستاره پاره من الله د عذاب د الله نشه من شي اند شي ورا وزمنګا پتا مون توکل کړي ویلې کان بنو تا ترا ګرځو ویلې کل مسیر او تا توا پسیدا ربنا ورا وزمنګا لا تجلنا تمګر زمنګا فتنه للذین امتحان د پاره دا کسانو چې کافران دي بخنه وکمنګتا یقینا ته زور او حکمت والای لقد کان لکم یقینا اشتر استاد د پاره پیهم په دې انبیاو کې اوسوتونه سنا خسته نمونه لمن دا چاره پاره کان ارجلا چې د امید ساتي الله او دورې د آخرت او سوچ وګرځید یقینا الله دې بے پروا او استایل شوی اس الله قریب رچ الله اجر بینکم وګرځي تاسو ومن کې ومن دا کسان کې عادتوم چې تاسو ور سره دښمنی کړی دا مودت دوستی یعنی هغه ته الله ایمان نصیب کی نو تاسو ملګری بشي الله قدرت والا دی الله دې بخون کې مهربان دوی مېسا او دو قسمه کافر یو هغه کافر دی چې هغه جنگیاله نه دی تاسو سره جنگ نه کوي نو کو داغه سره ته معاملات وکړي نو خیر دی دویم هغه کافر دی چې هغه حربي دی یعنی تاسو سره جنگ کوي نو داغه سره بیا بالکل تعلق نه ساتي لا انحاکم الله نمنه کوي تاسو الله عن الذين نملګرتیا دا کسانو نه چې جنگ نه کړي تاسو سره په دین کې او نه وستری تاسو د خپل کورونه ان تبرهم دا چې تاسو دوستي وکړي د دې تاسو نیکی وکړي د دې سره مطلب د دنیا معاملات سره بیا څه دي شړلې شي وتقسطوا الیهم او خېګړه وکړي د دې سره قرطبي وای تو الیهم قسط اموالهم یعنی چې څه اسمال ولا ورکی خېګړه سره کولای شي چې جنگیاله نه دي یقینا الله من کید انصاف کوونکو سره انما انحاکم الله دویم قسم کافر یقینا منکای تاسو الله تعالی د دوستۍ دا کسانو چې تاسو سره جنگ کړي په دین کې او استری تاسو د خپل کورونو نه وزواهرو او امداد کړي د تاسو په خلاف الا اخراجکم تاسو په وستلو باندې ان تولهم
دا چې تاسو دوستی وکړئ د دې سره چا چې دوستی وکړه د دې سره دا کسان هم دي ظالمانو. درې قاعدې ای ایمان والاو اذا جاءکم المؤمنات کلا چې راشي تاسو ته مؤمنان زنانه هجرت کوونکي نو پام تهنوهن امتحان دی والی اوله قاعده شو چې مسلمانانی زنانه را لیداغینا نو امتحان دی والا چې آیا مسلمان ده او کنه ده. نو کوم مسلمانای پته رته ولګیدل کې دې شینجوز ولای دل را لګیلی پوښوي کنه یا چې کم دنو بلس جاسوس او ماسوس را لګیلی د امتحان دی والا. نو چې امتحان تی واغستو او تا ته پته ولګید چې دا څه ده مسلمان ده نو به کافرانو له واپس ما ورکو. ګوره دا غي زنانه راغلی ده او توجه کوه د کافرو زنانه راغلی ده مسلمان ملک ته پوښوي کنه نو اغي امتحان بواله چې دا مسلمان ده نو به کافر له نه ورکی ځکه دا د اغي لپاره حلال نه ده او اغي د دې لپاره حلال نه دي. نو نن سکی نن مسلمان زنانه د دې زنانه مسلمان زنانه کافر لور کوي ایسه بسکای تا خو ګره هغه دا کنه د هغه زنانه راغلی دا نو هغه بم کافر لور کوي د دې زنانه چې دا نو هغه به خود کافر نه ورکی. پام تهینوهن امتحانو کې پدې باندې الله بوئږي به ایمان نه په حقیقت د ایمان د دیو چې د ایمان نه الله خبر دی چې مؤمنه ده او کنه ده. پاین علم تو موهن کچری تاسو پوه شوي پدې باندې چې دا مؤمنان دي نو پلا ترجون الى الكفار مو واپس کوي دي لر کافر وتا لا هن حل لهم ندا زنانا حلال دي داغي د پاره ولا هم يحلون لهن او نو اغي حلال دي د دې زنانو د پاره واتوهم ورکی اغي کافر ته ما ان پکو هغه چې اغي په خرچه کړی دا اوس کې کافر خرچه کړل نو خیر دې تو رسو ورکا پیسې ولا ورکا چې زنانه مونږ ته پرې دوا او پیسې تواله بستا پیدا خرچه شوی ځان له بل واده وکنو ولا جنا علیکم او نشتره ګناه تاسو باندې چې تاسو وسنی کا وکي کلا چې ورکوي دي تا مہرونه د دی ولا تمسکو او مې سارا وای بیس عمل کوافری نکاحونه د کافرو زنانو یعنی مطلب دا دی چې ور د دې زنه یو ولاړه کافر شوله کنه پوښوي نو ته چې نن به زینا آزادو ما و زما په نکاح کې به پرې دي چې ګرځي نه سپې کې مردار را خدای چې مثال تور کافر شولا او ته خدای خلاص کړي او بس پرې لری کوي کنه مردار د لری کوي واسالو مان پختم وا سوال کوي د الله نه وا واسالو غواړي هغه چې تاسو په لګولې دي یعنی کتاب په کومه خرچه کړی دا هغه کافر تعالی نو د کافر نه معلومه ابدل پیسې در کی بس خبره به ختم شي. ولی اسالو دین دی غواړي هغه چې دی لګولې دي دا حکم د الله دی فیصله کوي په منځ تاسو کې الله په دې حکمت والا دی و ان پاتکم شی من ازواجکم الکفار کچری پاتې شي تاسو نه څه شی د بیبیانو تاسو نه کافر وتا طرف د کافر وتا فعاقبتم مطلب دا دی د مسلمان خزه د کافر سره پاتې شو او بیا د مسلمانانو غلبه په چا باندې رااله په کافرو باندې او دا غینه څه حاصل کړ نو د کوم مسلمان چې په کډومبه خزه سره هغه اغي ته پاتې شوی دغه هغه سره د مدد وکي چې هغه په ځان خپل کورس کی دا خبره ودان کی ښا پاقبتم او تاسو په نمبر راغې نو پات الذین ورکیا کسانو لا چې تل دي بیان د پشان داغه چې هغه په لګولې دي وایرګي د الله غزاد نه چې تاسو هغه باندې ایمان لرونکي دویمه قاعده د پاره د امیرو او شرایط سته شپږ شرطونه دي یا ایو النبیو اے پیغمبره نبی علیہ السلام د هندینا په دې شروط باندې بیا څه دی غسته هندا هغه زنانه وا چې په حمزه رضی الله عنه کله شهید شونه دی زړه راويستلو او پاغه باندې چکونه لګولیو د ابو سفیان بیبي وا بیا مسلمان شو چې کله مسلمان شو نو نبی علیہ السلام بیا غسته او بیا د نبی علیہ السلام د سنو لکه څنګه چې وسنی پیران د پردو زنانو سره لاسونه سره میلاوي او یا ولا ډب ور کوي دا ډب والا خو لیدل دي کنه د ډب دم دی پکې په ډب سره دي پیریانو بشي پوښوي کنه او دا سينورم سړیر کسی قطاری دي الله دې معفو وکي ها هنو دغه بیا ته چکاو یو خبره وته دا وکړه ویل شرک به د الله سره نه کوي حصداري به د الله سره نه کوي نبی اغي ویل هندي ولا جواب ورکاو وې د الله پیغمبر زمونږ استاد سره جګړه په دغه خبره ها جګړه په سوا په شرک باندې وکنه نو ول په دغه خبره خو جګړه
دویمه خبره دا وکړه ویل ولا یسرقنا ولا یزنین زنانه او غلاګانې به نه کوئ هسې نه چې د منیارۍ اول خو دکانونو ته ځئ ما بازارونو ته ځئ ما خو که لاړې شئ مړه که لاړې شئ که نه مه ځئ خو که لاړې شئ نو غلاګانې مه کوئ که ضرورت یې د چا که نه صحیح ضرورت دا مطلب چې سړی کور کې نشته دی دا ضرورت دی ها سړی نشته دی او زامن هم دومره نشته چې هغه وله سودا مودا راوړي او چې د چا زامن شته دی او سړی شته دی نو د هغې لپاره خو بلکل صرف ناروا دی د کاټلنګ دوزخ مارکیټ ته څه مارکیټ ته ویل ګجو خان په کاټلنګ کې ګجو خان دی سبحان الله هلکه په مردان کې هم ګجو خان دی او په کاټلنګ کې هم ګجو خان دی او په لامده خوړ کې څه دی مینا بازار دی او په 400 کې غفور مارکیټ دی پوه شوې او په دغه کې پېښور کې هم جوړې د مینی بازار دی پوه شوې که نه دا کیسې قطارې ټولې دي نو صاحبه نو لاول خو مزه یې که نه نو که لاړې شي نو وایي غلا به نه کوي اوس ولا یسرقنا ولا یزنین هندي جواب ورکړه وایي د الله پیغمبره دا خو د اصیلو زنانو کار نه چې دا دې څه کوي غلا دې کوي یا دې بدکاري کوي بلې ورته ویل ولا یقتلن اولادهن بچی به نه وژنئ خانداني منصوبه بندي به نه کوئ صحیح ده اوس خو دغه زمانه ده که نه هغه زمانه کې هندي ورته ویل ربیناهم صغارا وقتلتهم صغارا وانت وهم اعلم وی هندي وویله چې موږ خو د وړو تربیت مو کړی وله چې واړه وو خو تا رانه واړه مړه کړل واړې چېرته وجري په جنګ کې مړه شوي وو ښه واړه نه وو خو خپلو موریانو پلارانو ته د ګیرې والا زوی ماشوم ښکاري داسې ده که نه ده وایي ماشوم دی نو ماشوم دی د هغه به ځان لږ شپږ شلي بچي خو وایي ماشوم دی جینو وردا د هغې هغه خپل شفقت دی که نه دا ورته د خپل شفقت نه مور او پلار څه دي مجبوره دي چې هغه ته سپین ږیری بچیان څه ښکاري ماشوم ښکاري نو هندي ویله وایي تا موږ یې تربیت کړو چې واړو او بیا تا د وړو نه خلاص کړو او وایي ته هغې ښه پوهېږې بسه د دې زوی و حنظله ابن ابي سفیان د بدر په ورځ باندې وژلی شوی عمر رضی الله تعالی عنه هغه په گزار وکړ نو رسا په دې تندي ولګېده نو چې ولګېد نو دا خپې پې وردبره شوې داسې خپې پې وردبره شوې نبي علیه السلام هم د خندانه شین پروت و او دارنګې عمر هم د خندانه شین پروت خاندلې ورپسې ویل ولایتین ببهتان بل بداره چې بهتان به نه کوي نو هغې ویله وایي دا بهتان خو امر قبیح دی ناکاره کار دی او ته خو موږ ته د مکارم الاخلاق حکم کوي صحیح ده اول به ویل چې ولا یاسینک فی معروف دا خبره چې وکړه نو هندي ویل موږ په یو ځای باندې نه کینو موږ به بیا ستا چرم نافرمانی نه کوو یا ایو النبیو اے پیغمبره اذا جاءک المؤمنات کلا چې راشي تا ته مؤمنان زنانا یباینکا بیعت کوي تا سره په دې خبره چې شرک بنه کوي د الله سره د ذره برابر نه بغلا کوي نه بدکاری کوي ولا یقتلن اولادهن او نه وجن خپل اولاد نو یو اولاد وجلغو چې د مکې مشرکانو کو دویم اولاد دا دی لکه علما ذکر کوي چې دې کې دقه ضایع کول د حمل هغه امسدي شامل لی چې مثال طور باندې خاندانی منصوبه بندی دو بچی او ہی اچھی او چھوٹا خاندان زندگی آسان او بڑا خاندان زندگی پریشان وای چھوٹا خاندان او زندگی پریشان او بڑا خاندان او اللہ روزی رسان او خبر ختمه صحیح ده کنه او درې مې پکې قتل د اولاد داو چې دین وته ونخې صرف په سکول او کالج او یونیورسيټي کې دی داخل کړي دي او بس نور د الله دین وته ونخې نو دام دی بچي سکه قتل لیک خپل حق دی وته ونخودل ولایتین ببهتان او راتله بنه کې په تور باندې چې جوړې کې بین ایدینا پسلونو کې وارجلهن او د خپل نفسونو له طرفنا یادا ده چې مخامخې جوړ کی و ارجلهن او په شیشای جوړ کی دسه تومه جوړ کی چې مخامخ کله په سړی باندې الزام ولګي او کله کله په شیشا
ولا يعصينك او نا پرمانی بنه کستا بیمارو پن پنه کې نو بیا تو کدی سره بخنه واړه د الله نه د دې لپاره د الله نه کنن الله دې بخون کې مهربان درې مقاعده یا ای الذین آمنو اے د ایمان والا اولاد تولوا دوستی مکوې دا قوم سره غضب الله علیهم چې الله غصه کړی د پدی باندې قد یئسوا من الکفار قد یئسوا من الاخره یقینا دی نا امید د اخرت نه لکه څنګه چې نا امید شوی دی موجوده کافران من اصحاب القبور درا پورته کېدلو د قبرونو چې څنګه هغه د قیامت نه انکار کوي نو اسنه چې داسې تاسو شي نو دغه خلکو سره دوستانی مکوئ امتیازات دا دي صورت کې منع و د موالات د کافرونو دارنګه دویم صورت ممتاز په اقسام د مشرکانو باندې په اعتبار د تعلق سره بل دا د مهاجر او زنانو تذکرہ و پکې او د بیعت شپږ شرطونه و پکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ما د خالی ور زیاده کړي و د ختم خان د خالی پرز باندې د جمعې پرز نه د خالی پرز باندې به ختمي ماسپخین او درخواست دادې چې زنانه چې دي نو هغه ته دا درخواست دی چې د یوې بجې نه مخکې هغه مدرسې ته را رسیدي مونږ د دلته وکی زنانه ځکه بیا به لږه مسلې نو د دې وجه نه زنانو ته درخواست دی چې د یوې بجې نه مخکې هغه چې کم دینو دلته کې مدرسې ته را رسیدلی او د خالی پرز باندې به درس نه زمونږ درس په سبق بلکې زمونږ رسیدلی د خالی پرز باندې د جمعې پرز باندې اخیرنه درس ته زمونږ هغه به وشي نو بیا د خالی پرز به زمونږ د ساری د درس چوټي صرف ختم وي په غورز باندې پوښوي ماسپخیم سره او دا غینه علاوه ځکه د خالی پرز زمونږ بیا ته کې هغه پروګرام دی نو سار کې 9 بجې زمونږ هغه پروګرام دی او ماسپخیم بیا ان شاء الله زمونږ دا پروګرام دی نو بس دعاګانې کوي او دعوت مو چلوي زنانه دا غینه علاوه خپل گاوند کې خپل خپلوانو رشتہ دارانو دارنګ کورونو کې چې کم نارینه دي کم زنانه راځي او دا غی نارینه ناراضي نو هغه ته چې کم دینو دعوت ورکي الله رب العالمین دی قبول او منظور کړي او الله دې ستاسو دا کم تکلیف چې تاسو وک یا منګ وک نو الله رب العالمین دی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الہ العالمین دی په دې باندې هغه سمنګ او تاسو لرا کی کم چې زمونږ سره الله رب العالمین وعده کړی دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن كنت كتفتنا اشقياء فامحوه واكتبنا سعداء وإن كنت كتفتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.